ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمون استاسو ټولو په دغه مبارک ورځ باندې د یو عظیمې فریضې ادا کولو دپاره دا حاضري لیدل اورېدل ویل په خپل لوی جناب کې قبول و منظور فرمای او رب العزال خالق کائنات زمون استاسو د دوار جهان سردار محبوب کردگار احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم په تعلیماتو باندې د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي قرآن کریم فرقان حمید د سورت انعام آیت نمبر 52 د حصے د تلاوت کولو شرف رب العالمین مونږ ته نصیب کو د دغه آیات مبارک د ابتدایي د شان نزول نه د خپل خبرو آغاز کول غواړم او بیا په دغه تناظر کې په دې موضوع باندې به ان شاء الله العزیز خبرې اترې کیږي الله پاک د حق وینا کولو توفیق زموږ استاسو نصیب کی او په حق باندې رب العالمین مونږ له د عمل کولو توفیق را نصیب فرمایي حاضرینو دا کم آیات کریمه د استاسو په جناب کې خطبه کې ما تلاوت کا دا په هغه موقع باندې دا آیات کریمه رب لا یزال خالق کائنات رب ذوالجلال په خپل محبوب کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک ته نازل کو چې کله د ابو جهل عتبہ شیبہ او ډیر لوی لوی سرداران د مکه معظمه او د قریش او نبی علیہ السلام لراغلل او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه وی خبره مطالبه وکړه مطالبه دا وکړه چې یا محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم دستاسو چې کوم دین دی د کوم اسلام تاسو تبلیغ کوئ د دې منلو ته به مونږ تیار شو خو په یو شرط باندې او هغه شرط دا دی چې ته چې کله خلکو له د دین اسلام دعوت ورکې او د ستاسو په دعوت باندې مسلمانانو ته اسلام لار ملاو شي خلکو په سینه کې دین اسلام رڼا راشي نو د ستاسو دین اوسه پورې هغو خلکو قبول کړی دی چې میجارټي اکثریت پکې داسې خلک دي چې هغه د معاشرې ټولو نه پریوتی خلک دي د ټولو نه کمزوري خلک دي که د مال حیثیت یې وګورې مالدار نه دي که د هغوی خانداني بیکګراونډ وکتلی شي خاندان داسې څه خاص د شان والا نه دی
او د ستاسو په مجمع کې او ایماندار خلکو اکثریت دا ټول د بیکار خلکو دی. نو یا محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم بس دو خبرې دي، دو خبرې تاسو ته کول غواړو، او هغه دا چې یا خو دا خپل غریبانان ځان نه وشاړه، مونږ به ستا سره ناسته شروع کو. که چېرې د مونږ باره کې څوک پوښتنه کول غواړي نو د معاشرې امیر او کبیر خلک مونږ یو. که څوک زمونږ د خاندان په باره کې څوک پوښتنه کول غواړي، مونږ د خاندانونو په شمیره کې د هغې خاندانونو په نسب کې راځو چې د مونږ خاندانونه د قریشو د دغې چم گاونډ کې د هر چا نه اوچت و بالا خاندانونه دي. نو یا محمد صلی الله علیه وسلم دا خلق د غریبانان ځان نه وشاړه، مونږ به در سره کینو. او داسې چرته کیدی شي ابو جهل عتبه سرداران ورته وایي چې داسې چرته کیدی شي چې یو طرف ته د نسب او د مال او د شهرت او د وقار چې پیمانه په پوره ده، ابو جهل بم د تا سره ناست وي، او العیاذ بالله چې د مال او د نسب او د جاه او د جلال او د حسن هر یو سیز کمزوری پکې موجود دی چې بلال دی، هغه بم د تا سره ناست وي. لوی لوی اکابر د قریشو بم تا سره ناست وي، او عمار او یاسر غوندې غریبانان خلک بم د تا سره ناست وي. یا محمد دا سره نه کیږي. گویا پښتنو هغه ساده الفاظو کې اور او بسر نه یو ځای کیږي. د کافر سوچ داو چې یو طرف ته عمار غوندې غریب، د بلال غوندې تور، او د یاسر غوندې بیکوره انسان، او بل طرف ته ابو جهل عتبه شیبه چې چاته ابوالحکم وای، چاته ابولهب وای، چاته د مکې معظمې د سردارانو امام ویلی شي. نو لہذا مونږ تا سره په دې ناسته کې تیار نه یو. او اے محمد صلی الله علیه وسلم که چېرې دام نشي کولی چې ځان نه یې شړلی نشي، نو یو بل کار وکړه، او هغه دا چې دا غریبانان به تا سره په یو مجلس کې کینی، او چې دا در نه اوچتیږي نو مونږ به راځو، مونږ به تا سره به بل مجلس کې کینو. یا به اول هغوی راځي تا سره د ناسته کوي، ایمانداره دي، مونږ به ایمان راوړو، مونږ دپاره به بل خاص نشست وي. بس یا خاص نشست مان له جدا کا، او یا دوی بالکل وشړه، مونږ در سره ناستو، د مال ضرورت یې مونږ قربانو، د جان ضرورت یې مونږ نذرانې ته تیار یو. چې کله کافرانو سردارانو ابو جهل او لویو لویو متکبرینو جبارینو خلکو د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په دربار کې دا مشوره وړاندې کړه، رب العالمین خالق کائنات جبریل علیہ السلام مبارک له یو آیات کریمه ورکړو، او رب العالمین ورته حکم فرمایل چې جبریل لاړ شه او زما محبوب لا چې تا سره د کومو کافرانو کومه خبره وشوه د دې فیصله رب العالمین په خپله باندې راولېږله چې یا رسول الله تعالی څه کول پکار دي، دغه کافران خپلول پکار دي، او کنه دا غریبانان مسکینان د زمانه درویشان د زمانه دا به ته ځان نه جدا کوي. رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال آیات کریمہ سورت انعام آیت نمبر 32 کے رب العالمین ارشاد فرمائلو، ورته فرمائے اے محبوب کریم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اے محبوب کریم اغا خلق د ځان نه مجدا کوا، اغا خلق د خپل در نه مشړه، اغا خلقو سره د مجلس او د ناست جدائی مراولا. کوم خلقو چې سحر کم د رب العالمین تب دربار کی سجدے لگئی، په ماخام کم د رب العالمین په دربار کې ذکر او اذکار او د الله یاد کئی، او د هغوی مقصد څه دی؟ یریدون وجهه. د دغه فقراو درویشانو صرف یو مقصد دی، که په سبا کې راوچتی او د لا اله الا الله نعرې وای، او که په سبا کې راوچتی او د رب العالمین په جناب کې سجدریز د سجدې کوي، او د سبا په باریک وخت کې د تهجد سجدې لګئی. رب العالمین فرمایي چې دغه درویشانو
د دغه غریبانانو بل یو مقصد هم نشته د دوی صرف او صرف مقصد دا دی چې موږ نه رب العالمین راضي شي رب العالمین او فرمایل اے محبوب کریم د غریبانان صحابه به ځان نه جدا کوي نه د دوی مقصد زما حاصلول دی د دوی تلاش د خپل رب رضا ده د دې فقیرانو درویشانو انداز د عبادت کې صرف د ما د محبت رنگ ښکاري اے نبی پاک مبارک دا به ځان نه جدا کوي نه پاته شو دا بله ډله چې راغلې وه دوی خو د دنیا اغراض دي دوی خو د جاه او د جلال اغراض دي دوی خو د منصبونو اغراض دي دوی د مال او د دولت په بالا پایا باندې رسیدل د دوی مقصد دی او دا غریبانان چې در سره ناست دي نه د مال مقصد شته نه د عزت مقصد شته نه د شهرت مقصد شته نه د دوی د دنیا د جاه او د جلال مقصد شته دوی چې تا سره ناست دي په تا باندې ځان فدا کوي سبا کې ماته عبادت کوي ماښام کې ماته عبادت کوي دغو درویشانو جدا کېدل ځکه نه دي په کار چې د دوی هر یو کار کې صرف یو مقصد دی چې موږ نه خپل رب العالمین راضي شي مقصد به دغه آیات مبارک مختصر تفسیر په تناظر کې زما مقصد دا او لکه څنګه تیرې جمعې نه مونږه موضوع روانه کړې ده چې ډېر کرته به په دغه لارو ګودر کې مونږ ته ډېر سر وهلی بر وهلی یو سړی به میلاو شي ډېر فقیران غریبانان په جامو باندې شکېدلي په سر باندې ببرسري خلک به مونږ ته میلاو شي خو شاید چې د مونږ زړه کې دام را نشي چې راشه یو سلام په واچوه د سلام اچولو قابل خلک به هم نه وي زمونږ په نظر کې خو یاد ساتئ داسې خلکو باره کې رب العالمین په خپله قرآن کریم کې دفاع فرمایلی ده ابو جهل شاته شو عتبه شاته شو که چېرې هغه مسلمان شوي وای اسلام ته به ډېر زیات قوت به ورته میلاو وای زر تر زره به خور شوی وای خو نه رب العالمین د دین اسلام دپاره هغه خلک خوښ کړل چې د کمو خلکو په ظاهره باندې هغوی ته د انسان لیدل نشي کولی زړه نه غواړي چې هغوی سره ناسته وشي رب العالمین فرمایي چې دغه خلک چې خلک یې په څه کې شماري نه رب العالمین د دغې بندگانو صورت انعام کې ستاینه وفرمایله او موږ ته دا درس میلاو شو امت مسلمه ته تر قیامته پورې دا درس میلاو شو جمعې مونځ نه وځو او په ګیټ کې ډېرې خویندې وي سوالګرې وي ډېر داسې ملګري وي باباګان ځوانان وي چې سوالګري وي شاید چې مونږ هغوی سره احسان وکړو شاید چې احسان هم ونه کړو خو دې خبرې به ضرور خیال ساتئ چېرته سپک ورته ونه ګورئ سپک کتل په اسلام کې منع دي داسې نه چې ډېر د وقار او د جلال والا کس د ستا په زړه کې ځای جوړ کړی هغه باندې رب العالمین قهر راوری او شاید چې ته په یو کس باندې سلام اچولو تم تیار نه وې هغه سره یو ټیم روټۍ خوړلو تم تیار نه وې چېرته به درستخان باندې په دعوت کې درته مخامخ په کورسۍ کې درته کینی درستخان باندې در سره کینی زړه کې شاید چې کله ناکله داسې راشي چې ما سره دا څوک کېناستل زه خو چې فلانکي ځای کې ناستم زه وایم چې کیدی شي د کمو خلکو سره ناستې څه سوچ کوې د هغې درستخان پوښتنه درنه وشي او کیدی شي چې دغې مسکینانو غرباو سره چې په پلیټ باندې ته خوراک کوې د دغې په خاطر باندې کیدی شي رب العالمین د دغې درستخان پوښتنه هم درنه ونه کړي ځکه اسلام موږ له قرآن کریم موږ له دا یو پیغام راکو چې د چا په ظاهر باندې چې د چا جامش کېدلی وي د چا سر ببر وي د دغې خلکو ته سپک نه دي کتل پکار احسان کول اسلام فرمایي وکړه خو که نه کې ګنهګار نه چا سره خیر ښېګړه غریب یو درویش یو ملنګ سره نشي کولی څه ګنهګار نه خپل وسه پورې انسان پړ دی خو اسلام په دې ځای کې موږ ته یو برید ږدي یو دیوال موږ ته ودروي چې احسان که چېرې یو درویش سره نشي کولی یو ملنګ سره او ببرسري سره نشي کولی کم از کم اسلام دا ایجاد نه درکوي چې ته ورته چېرته سپک وګوره ځکه چې ابو جهل عتبه شیبه چا ته سپک کتلي هغې بلال رضی الله تعالی عنه ته سپک کتل چې کم بلال د خدای پاک په جناب کې د هغې مرتبې والا و چې نبی پاک مبارک
معراج په شپه باندې کله جنت ته داخل شو نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي چې ما د جنت کې د ځان نه وړاندې د چا د خپو کشارې اورېدو داسې معلومېده چې ما نه څوک مخکې جنت کې روان دی چې کله ما جبریل نه پوښتنه وکړه ما ورته وفرمایل جبریل دا مخکې د خپو کشارې د چا اورېدلی کېږي څوک شته نه او په خو کشاره شته جبریل السلام ورته فرمایي دا د ستا تور بلال حضرت بلال رضی الله تعالی د خپو کشاره دی بیا نبی پاک فرمایي په جنت کې ما د بلال د خپو کشاره د ځان نه وړاندې محسوس کولو چې بیا ما ته وروستو پته ولګېده چې لاندې ځمکې ته نبی پاک فرمایي چې زر عالم بلال نه مو پوښتنه وکړه بلال د ستا بېګا داسې څه عمل و چې په جنت کې ما د ستا د خپو کشارې واورېدو بلال رضی الله تعالی ورته فرمایي یا رسول الله ما خو داسې خاص عمل نه خو ما اودس وکړو او د اودس د شکرانې 2 رکعاتو نفل و اراده مو وکړه شاید چې هغه وجه وه نبی پاک مبارک هم د دې تصدیق فرمایلو چې او بلال چې کله اودس وکړو اودس د شکرانې د نفل دپاره چې کم قدمونه په ځمکه باندې کېښودلی کېدل د دغې بلال د دغې قدمونو اوازونه رب العالمین په جنت کې اورېدلي وو دغې بلال باره کې به ابو جهل دا ویل چې د دې ناسته او د موږ ناسته یو ځای سره نشي کېدی کله هم داسې نشي کېدی چې بلال رضی الله تعالی عنه په چې کم مجلس کې ناست دي په هغې مجلس کې د ابو جهل ناست دي رب العالمین وفرمل ای محبوب کریم خیال کوه چېرته دا درویشان د ځان نه جدا نه کې دا خو هغه خلک دي چې د هغوی ټوله زندګي د رب العالمین د رضا دپاره وقف ده او د دغې درویشانو په حوالې سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث پاک دی نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی چې الا اخبرکم باهل الجنه ای صحابو آیا هغه خلق درته په ګوته نه کم چې کوم خلق به جنتیان وي یعنی په دنیا کې درته جنتیان لږ ونه ښایم نبی پاک مبارک سوال وکړو د سوال سره سره نبی پاک سمدستی جواب ورکوي کل ضعیف متضعف لو اقسم علی الله ابره نبی پاک مبارک ورته فرمایي چې جنتیان که په ځمکه باندې لیدل غواړئ چې چرته تاسو مسکین او غریب او ضعیف انسان وینئ چې په ځمکه باندې ګرځي هر یو ضعیف او هغه انسان چې په معاشره کې کمزوری ګڼلی کیږي یا د مال په حیثیت یا یې بدن کمزوری د بدن په حیثیت یا یې نسب کمزوری وي نسب په حیثیت کمزوری ګڼلی کیږي یا چرته رتبه داسې نه وي رتبې په حیثیت کمزوری ګڼلی کیږي نبی پاک مبارک فرمایي چې معاشره کې چې څوک سپک ګڼلی کیږي نبی پاک فرمایي دا د جنت خاوندان دي دا به جنت ته داخلیږي او نبی پاک فرمایي چې دغه ضعیفه خلک چې په معاشره کې ډېر ضعیفه ګڼلی کیږي او دا خبره دې دپاره کوم چې انسان ته ډېره اندازه کله نه لګي انسان یا د مال په سوچ کې یا د مال په نشه کې چرته لوړه مرتبه باندې ذهن کې روان وي چرته د یو منصب وي 18-19 ګریډ افسر وي آپ خپل سوچ کې بټن ووهي او بټن وهلو سره ټالی ووالی شي په ټالی والو کې یو پی ان حاضر شي جی سر وایي چې کاوه راوړه چای راوړه یا فلانکی میلمه راځي بیا یې رادننه کا انسان کله ناکله د کرسۍ په دغه جوش او په جذبه کې هغه انسان ته سپک وګوري چې کم په ټالی باندې راځي او په اشاره باندې وځي او په اشاره باندې رانوځي شاید چې دغه انسان په تصور کې سپک وګڼلی شي نبی پاک فرمایي چې دغه سپک ګڼلی شوي خلک چې څوک ورته دانیم نه اچوي د مال د جیداد د وجاهت د عزت د منصب په بنیاد باندې کمزوري خلک چې دي دا به جنت ته داخلیږي او نبی پاک فرمایل چې دا هغه خلک دي چې کم خلک د الله په نامه باندې قسم وخوري چې دا کار به کیږي یا دا کار به نه کیږي الله فرمایي چې داسې خلکو نه لږ ځان ساتئ چې کم خلک وایي چې دا کار به کیږي قسم وخوري او دا کار به نه کیږي قسم وخوري خدای پاک دغه غریب بندگان دا درویشان بندگان خدای پاک ته دومره ګران دي چې دی په کومه خبره قسم وخوري خدای پاک هغه کار کوي چې په کم کار باندې دغه ضعیف بنده قسم خوړلی وي خدای پاک هغه کار کوي بیا
هغه کار بلا کیږي لا به نه کیږي. خو چې دغه ضعیف انسان او دغه درویش انسان قسم وخوړو، نبی پاک فرمایي خدای پاک بیا هغه کار کوي چې کم کار په درویش په کم کار باندې قسم وخوړو. او ځکه یو روایت کې دغه بخاری شریف په روایت کې یو دوه ښځو جګړه شوه. یو ښځې د ښځو جګړه هم ډېره سخته وي او خاص کر د ویښتو نه سره نسی، خو لیکن دا ښځو جګړه کې بس چې هر ځای د چا ولګېدو، خو دا ښځه یو داسې زوروره وه، دغه یو صحابیې د بلې صحابیې نه ځان خلاصولو دپاره په دا خوله باندې سوک ورکړو، غاښ یې مات شو. غاښ مات شو. قرآن کریم آیات کریمه ده چې اسن بسن، چې څوک د بل چا غاښ مات کی په قصاص کې به د هغه غاښ ماتولی شي. انسان چې څومره زخمی کې د هغې په بدله کې به ته زخمی کولی شي. لاس ته چا کټ کې لاس به کټ کولی شي، خپه د چا کټ کې خپه به کټ کولی شي، څوک قتل کې ته به قتل کولی شي، د چا غاښ مات کې غاښ به ماتولی شي. چونکې دغې صحابیې د بلې صحابیې غاښ مات کړو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دربار رسالت کې عارضه وړاندې شوه، یا رسول الله فلانکې صحابیې فلانکې غاښ مات کړی دی. نبی پاک ورته وفرمایه چې قصاص دا دی چې کم غاښ یې وله مات کړی همغه غاښ به قصاص کې دغې ښځې ته ماتولی شي. په دغې صحابه کرامو کې نبی پاک مبارک په دغې درویشانو کې یو درویش صحابي ناستو او ورته ویې فرمایل چې یا رسول الله ما د الله په ذات باندې قسم وي چې دغې ښځې غاښ مات نشي. دغې صحابي رسول نبی پاک په فیصله باندې څه اعتراض نه او نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فیصلې نه منلو ته تیارو، بلکې بس اچانک یې د خولې نه دا ووتل چې یا رسول الله الله باندې زه قسم خورم چې دغې ښځې غاښ به قصاص کې نه ماتولی کېږي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دربار کې دا الفاظ یا د خولې نه راوتلو والو، په دې وخت کې رب العالمین خالق کائنات د هغې ښځې په زړه کې دا رحم واچولو چې د چا غاښ مات شوی و، زړه کې دا وي زه چې دغې ښځې نه بدله اخلمه. نه معاف کول خو هم اسلام ډېر بهتر ښودلی دی، زړه کې دا راغلل چې ما د الله د رضا دپاره معاف کړه. د دغې ښځې غاښ د ماتولو حکم وشو، خو دا ښځه واپس راغله او نبی پاک ته عرض کوي یا رسول الله بس لانجه وه کونجه وه وشوه جګړه، ما غاښ مات کړو او ما دغې ته معافي ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایه چې بالکل به دغې غاښ د نه ماتولی شي، دغې ته زنانه معافي وکړه. او نبی پاک مبارک ارشاد فرمایلو چې دا هغه بندگان د خدای پاک دي، دا هغه درویشان د خدای پاک دي، هغه مسکینان د خدای پاک دي چې څوک کچرې دا خلک چرته دروازو له ورشي دروازه وټکوي د یو ګلې روټۍ دپاره، د یو کار یا د روزګار دپاره چرته افسر دروازې له لاړ شي. نبی پاک فرمایي دا هغه درویشان دي چې څوک ورته دروازه هم نه کولاوي، د دروازې نه شړلی کېږي. خو نبی پاک فرمایي چې دا هغه خلک دي چې یو خو دروازې نه شړلی کېږي د بندگانو د دروازې نه، خو لیکن د خدای پاک په جنابو په دروازه کې د دغې هغو خلکو هغه مقام دی چې قسم وخوري خدای پاک قسم پوره کوي. نبی پاک فرمایي دغې بنده قسم وخوړو چې غاښ بې نه ماتېږي. خدای پاک هغې ښځې ته د عفو او د درګذر نیت په زړه کې واچولو، معاف یې کړو. خدای پاک د دغې درویش انسان قسم پوره کړو. ځکه رب العالمین خالق کائنات بندگانو ته عمده پیغام ورکوي چې چرته هم چاته د دغې غریبانو ته او د دغې درویشانو ته سپک نه دي کتل پکار. او کچرې مونږ د خپلو خبرو اختتام د هغې صحابي رسول په چې کم صحابي رسول حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه د نبی پاک مبارک هغې صحابه کرامو کې و چې کلیوال صحابي و، د کلي نه براتلو. او نبی پاک مبارک به فرمایل چې ظاهر دا ما کلیوال دوست دی، څو خاریان دوستان وي څو کلیوال دوستان وي. نبی پاک فرمایل ظاهر ما کلیوال دوست دی. دا د مبارک د شان د پاره کافی جمله ده. یو ورځ ظاهر مدینه منورې په بازار کې د خرڅېدو د پاره ولاړ دی، غلام دی. خو لیکن څوک هم خلک مخکې به زمانه کې به لکه څنګه ګډې او چیلې او څاروي
او خان به خرڅېدل، دارنګه انسانان غلامان به هم خرڅېدل. ظاهر خامخا به خلک راله څوک ځان له غلام وګورم کور د خدمت دپاره. ظاهر فرمایي زه ولاړ یم خو ماله څوک هم نه راځي چې ما په غلامۍ باندې واخلي. وجه یې چې څه وه چې وجه دا ده چې زه حبشي وم، تک تور وم، چېرته رنګ نه م ښه نه وم چې ما څو په غلامۍ واخلي، چېرته بدن مم ډېر برابر نه و چې غټ غټ خدمتونه خلک را باندې وکړي. خو چې څوک د څه دپاره غلام اخلي هغه یو کوالټي، هغه یو طاقت، هغه یو حیثیت هم په ما کې نه و. خو زه ولاړ وم چې په دې دوران کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو په بازار باندې تېرېدو چې ظاهر هم غلامۍ خرڅېدو کې ولاړ دی، نبي پاک صلی الله علیه وسلم پټ په پټه کلار کلار ورغی او لکه څنګه یو بل دوستانی سره نبی پاک مبارک پټ ورغی، مخې دې طرف ته و، نبی پاک په شا باندې ورغلو، په دا سترګو باندې وله لاس کېښودو. نبی پاک مبارک لکه څنګه خپل منځ کې دوستان کوي، واړه ماشومانان کوي، بیا آواز هم خپل آواز نه بدل وکړي چې زه څوک یم ما پیژنې. ظاهر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی پاک پټ پټ رالو او د ما په سترګو باندې لاس کېښودو. زړه کې مې وویل چې ما سره دا چا داسې گپ دی، د ما غوندې غلام سره هم څوک دومره مینې محبت او د شفقت انداز څوک برتاوی. فرمایي چې ما ډېر زیات زور وکړو زه ځان خلاص کم، خو لیکن نبی پاک مبارک ټینګ نیولی او خلاص نه شو. چې نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې قال النبی صلی الله علیه وسلم من یشتری العبد، دا غلام څوک خرڅوي؟ چې کله نبی پاک مبارک آواز فرمایل چې من یشتری العبد، دا غلام د چا دی، دا څوک خرڅوي؟ چې په دې دوران کې حضرت ظاهر رضی الله عنه فرمایي چې ما د آواز نه اندازه ولګوله چې دا دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک دی. چې په دې دوران کې چې کله یا خو ما ځان خلاصولو چې دا چا نیولی یم، او یا چې کله نبی پاک مبارک پته راته ولګېده نو خامخا نبی پاک مبارک سینه مبارکه د هغه په ملا سره برابر وه چې ما د خپله ملا سینې د نبي علیه السلام ته ورتېره کړه او دا ځان ملا مه پورې ومږله چې د سینې د مصطفی علیه السلام مبارک نه د ما بدن ته فیض او برکت او نورانیت میلاو شي. چې هغه سینه مبارکه ما ومږله او بیا یې پرېښودم او ما ته وایي چې یا رسول الله سلم که چېرې ته د ما سودا کول غواړې او آواز وکړې چې دا غلام څوک اخلي، نو یا رسول الله سلم تاسو د ما سودا مه لګوئ، ځکه چې شاید چې ما په ډېر قیمت باندې څوک وانخلي، شاید چې د ما دومره لوی قیمت څوک ونه لګوي او بیا به خرڅوونکی یم تاسو، یا رسول الله تاسو ما مه خرڅوئ، د ما د سودا دپاره آواز مه لګوئ. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته یو جمله وفرمایله او ورته ویې فرمایل چې ای ظاهر ته خو دا وایې چې د ما قیمت به خلک دومره لوی ونه لګوي. ورته فرمایي چې او بلکل همداسې ده، په خلک به د ستا سودا ډېر په کم قیمت باندې وکړي، لیکن عند الله لست بکاسدین. ای ظاهر رضی الله تعالی عنہ د خلکو په سوچ او فکر کې تا خو ډېر معمولی قیمت دی، خو که چېرې د خدای پاک دربار ته بنده متوجه شي چې ظاهر به په 100 روپو باندې خرڅېږي نو بندگان به ډېر په کم قیمت باندې واخلي، خو ظاهر د خدای پاک په دربار کې ډېر د عظیم قیمت والا دی، د خدای پاک په دربار کې ډېر د اوچت قیمت والا دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم امت مسلمه ته خپل امت ته دا پیغام ورکړو چې څوک به د 50 روپو د ادبار والا نه وي، څوک به ډېر زیات کمزوری وي، شکل و صورت نه، مال و دولت نه، د مال حیثیت نه، د جایداد نه، د کار او د روزګار نه، چېرته کمزوري جاب باندې به چېرته یو کس پین لګېدلی وي. خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم امت ته دا پیغام ورکړو چې د هر چا د معیار چې دی دا د خپل سوچ مطابق دی، خو لیکن ای زما امتیانو چېرته معیار د مقام او د مرتبه چېرته مال او دولت مقرر نه کوي چې چا سره مال او دولت وي دا به د معیار والا وي، چېرته غټ نسب والا وي دا به د معیار والا وي، چېرته به لویه عهده باندې 1920 ګریډ افسر وي هغه به د الله په دربار کې د مرتبو والا وي. نبی پاک پیغام ورکو چې د خلکو مرتبه جدا جدا دي او د خدای پاک په دربار کې هغه خلک د مرتبو خاوندان دي چې کم خلکو باندې خلک سلامونه هم نه اچوي. بلال رضی الله تعالی عنہ د خپو کشارې په جنتونو کې اورېدلی کېږي. د دې د وجې نه حاضرینو رب العالمین خالق کائنات
نبی پاک مبارک ته ارشاد فرمایلو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رب العالمین فرمائے اے زما حبیبا ابو جہل عتبہ شیبہ تعالی راضی چې دا ابو جہل راضی چې دا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ځان نه جدا کا، یاسر غریب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دا ځان نه جدا کا. رب العالمین ورته فرمایل چې دا لوی لوی متکبرین بدستا سره ناسته نه نصیب کیږي، ناسته به د هغې خلکو تا سره نصیب کیږي چې څوک بلال وي، څوک عمار وي، څوک یاسر وي، نه د مال سوچ وي د چا سره، نه د جان سوچ وي د چا سره، نه د حیثیت سوچ وي د چا سره. رب العالمین بندگانو ته هم دا پیغام ورکړو چې د چا په ظاهر باندې نه دي تېروتل پکار. او څنګه بعضې علماو نه مونږ اورېدلي چې دا عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه دا د زمانې د امیر کبیر ګرانې سره تعلق ساتلو. د جماعت نه راوتو او چې څنګه جماعت نه را بهر شو یا جماعت ته دننه کېدو، یو درویش خپه ونیوه او درویش ورته وایي چې الله په نوم باندې څه راکړه. هغه به ورته ډېر څه بل الفاظ ویلي وي، څه سپک الفاظ به ورته استعمال کړي، چونکې امیر او د کبیر او د شاهانې د خاندان سره د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه تعلق و چې څنګه هغه ته د درویش ته سپک سپورې ویلي، جماعت ګیټ مخې ته ناست و، الله په نوم باندې غوښته کوله. عبدالرحمن بابا وایي ما ورته ډېرې خبرې واورولې، خو چې زه څنګه دننه کېدم نو ما د خپې نه زه ونیوم، خو چې کله زه خپې نه ونیوم نو ما ته دا اندازه ولګېده چې دا هغه درویش دی چې په خپلو اشعارو کې بیا وروستو تعریف بیانوي چې ما لیدلی دی رفتار د درویش چې یو قدم تر عرشه پورې رسی، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. بیا هغې نه بعد حضرت عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه درویشي په خپله باندې اپناو کړه او فرمایي چې هغه درویش چې کله ما نه خپه ونیوه، ما یا لاندې نظر په ځمکه لګېدو او چې پاس ما نظر اوچت کو ما نظر په اسمانونو باندې لګېدو. بیا ما ته پته ولګېده چې دا سوالګري نه دي، دا د خدای پاک هغه محبوبان دي چې یو قدم په ځمکه باندې وي بل قدم په اسمانونو باندې ږدي. هغې نه بعد ما ته اندازه ولګېده چې د چا په ظاهر باندې، په کمزوري لباس باندې، د چا په ګډه وډه ګیره باندې، د چا په ببرسري توپ باندې تېروتل نه دي پکار. کیدای شي چې همدغه لاس کې ستا دپاره هار موجود وي او د ستا دپاره یا پار موجود وي. د دې د وجې نه قرآن کریم فرقان حمید مونږ له امداد درس راکوي چې غریبانانو خلکو ته، درویشانو خلکو ته، سوالګرو خلکو ته که چېرې احسان ورسره کولی شي ښه ده، کنې چاته سپک نه دي کتل پکار. رب العالمین خالق کائنات د مونږ ستاسو ټول جایز مرادونه پوره فرمای او څومره زمونږ د چا نه مونږ طرف نه د چا دل ازاري شوې ده، رب العالمین د مونږ ستاسو ته معافي نصیب فرمای. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. یا رب کریمه دا قرآن کریم فرقان حمید او دا حدیث مبارکو پر رڼا کې کم خبر بیان شو، اول ما ته او بیا تاسو ټولو ته عمل کو توفیق نصیب فرمای. رب کریمه بل انسان ته د سپک نظر نه مونږ وساتې، رب کریمه مونږ ته د بل عزت ورکولو توفیق زمونږ نصیب فرمای. رب کریمه مونږ د غرور نه وساتې، د تکبر نه وساتې، د لویۍ نه وساتې، د حسد نه وساتې. رب العالمین مونږ ټول جایز مرادونه پورو فرمای. ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي، څو بیماران دي صحت وله ورکې، څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې، څو بې کوره دي کورونه وله ورکې، څوک هسپتال کې دي خوشحالو باندې سره د صحت یې کورونو ته راوستلی کې، څوک بهر ممالکو کې په سفرو باندې سفرونه یې بې خطره وفرمایست، په سفرونو کې برکتون نازل فرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.